نو هغې وی چې د دې کې زیات تر د ډپریشن د لاسه اوس دا بس ما محسوسه کړه چې ډپریشن او دا ډپریشن غریبانانو ته کم نه مالدار ته نو زما ذهن اخوا طبیعت ته سوچ کې پرېوتم چې ولې نو دا مال ډېر زیات دی تاسو دې سوچ کې چې ځمکه څوکونه نیسي هلته به زمیندار راغی چې پوله وواله هلته کې بل زمیندار راغی چې ما خپل زمیندار خو د غنم زیات وواله هلته بل ورپسې راغی چې پلانکي د باندې دعوا وکړه هلته هغه بل ورپسې راغی چې غنم کم شو بل راغی وي چې زول طوفان راغی ګني ټول پرېوتل بل راغی د خو ریټ کم شو دی خو دغې ته په تمه ناست دی تاجر دی هلته کې هغه ته راغی چې یاره مال سودکې واوړېده یاره نن خو ګټه کمه وشوه نن خو هسې ورځ لاړه او د دې علاج پکار ډپریشن او ټینشن علاج وشي او د دې علاج بغیر د روحانیت نه به بل څه کېږي چې ډپریشن او هغه ظاهري مادي اسباب خو ډاکټرانو ته پته لګي چې ورزش کوه منډې وه ټیک شو خو ډپریشن په منډو نه ختمېږي او د هغې سر په میدان پرېوځي بیا په خوراک هم پرېوځي هغې لپاره الا بذکر الله تطمئن القلوب خدای یاد قرآن شریف کې الله تعالی د نیکانو خلکو صفت چې کوي نو رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله دا نه و چې بیع تجارت مه کوه بیع تجارت د حضرت عثمان خو دونه مالدار و چې د تبوک غزا کې دونه مجاهدین و چې د هغې شمېر نه شو کېدی نو رجسټر کې د هغې نومونه لیکل نه شو کېدی دومره ډېر او د غوټ نیم اوښان او سامان هغه مهیا داسې لکه چې نیم لښکر له ټینکونه ورکوه څومره مالدار او دا د حضور پاک مخکې دي ځمکې د هغې صحابه وکرلی د هغې مخکې دي دو منزله کورونه د هغې وو نبي رسول په خپله بالخانه کې یو ځل بیبیانو نه خفه شوي و دیره خو هغې زمانې لپاره ډبل سټوري وه اوس بل شانتې ده هغه وخت کې اوښ او اس اوس موټر دی دې نه موږ شریعت نه منې کوي ورسره څه وایي چې لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله چې دا د نه خدای یې رکړي چې دا څیزونه درنه خدای یې رکړي الله یې نو بس بیا به ټینشن نه بیا به سکون نه سکون به بیا به ډپریشن نه چې نه خود به بلډ پریشر نه دې غم پکار نو نن سبا ټوله دنیا په دې غم کې مبتلا یو ډېر زړه خبره ده تاسو مو کارونه دي زموږ دغه خبره ده زموږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه ډېر نیک سړی بزرګ سړی ډېر د حدیثو د تفسیر استاد و نو زه ورسره ناست وم زه کشر وم یو سړی راغی نوم دې ته نالی تاسو به وپوهېږئ نو هغه کېناست ویله چې په ډېرو علماو بزرګانو ګرځلي به خو ماته سکون نشته اطمینان نشته ماته هغه زمانه کې په دې پېښور کې به دا ټورسټ وي دغه والا دا پلین کوچې نه وي نه سوزکي و نه پلین کوچې وي بس به یا هغه ټورسټ پې وته وي یاد دي ټورسټ پې وي دونه مې ټورسټ دي او دا مې دي مال مې ډېر زیات دی خو په بلفه ګولې وده کېږم دا توخه نوکران بنده اصلي خیر هغه افغان اوسېږي چې هغه ورته څوک ورسوي خو یوه هفته نیمه پس اخبار لیکلي و چې هغه حضرت د اټک د پول نه ټوپ پرېښود شي پټ سړی نو زما دا خیال دی چې موږ دې څیزونو سره لږ الله یاد ساتو لمونځ ډېر معمولي شی ماسپښین لمونځ دی چې بس لس منټه مخکې موږ د لمونځ انتظام لس منټه لګي که شل منټه وګورئ نیمه ګنټه مازدیګر ټایم دی چې موږ لس منټه هر څه چې دی کاروبار دی بند دي او چې څوک نه نو زه یې لږ الله یاد کړم ذکر دی یا د قرآن شریف راولم لږ تلاوت دی برکت په دې کې واخلئ یا ولې د قسم د الله نوم غلط استعمال الله نوم خو ډېر لوی دی خو زه د شلو روپو دپاره سلو روپو دپاره ولې استعمال دا څیزونه یې نو بیا په رزق کې برکت یې یوازې دنیا نه د آخرت هم دی نو رب العالمین بیا هغه کې انسان سره انسان خو الله ډېر خوښ دی په ټول مخلوق کې چې د الله خوښ دی انسان یې ډېر خوښ دی ځکه خو وایي چې که یو انسان چې عمل کړي داسې شو لکه چې ټول یې مړه ټول یې مړه انسان سره دوکه وکړه زه به ورسره ګورم انسان سره سود وکړو زه به ورسره ګورم سود باندې خو انسان پیسه په غلطه طریقه وهلي نو چې څومره آیتونه موږ ګورو که نه نو ډېرې خلاصه راځي چې انسان سره وضعیت یې نه
مسلمان ته په ژبه لا ضرر نه رسي انسان سره حیوان سره الله په ډېر خبر کوي موږ په خدای تاسو موږ خدای اوس ما دا هلته اوبه لیدې په دې په پاک لس کې راوړم او په دې په کنده راوړم نو موږ پاک پرېښی د طریقه موږ خو یوې د کوم مقرر د خبره دي الحمدلله کوشش پکار دی دیانت دا ټولې خبرې د په راځي نو چې کله دیانت وي نو رب العالمین مدد کوي نو داسې خلک دي چې غریبانان په ډېرو پریشان نه چا دوی داسې بیماري چې هغه هم ته وپتل یعنې د سلسول کې دا ماشوم دی خبرې نه کوي لاس پرې کار نه کوي مور او خور په لړزاني ورسره چا ښځه غریبه ناجوړه پرته دی په خپله ناجوړه پروت دی چا بچی په مصیبت کې مبتلا دی دا چې دې ځای ځای دا ټینشنونه پیدا شي نو د اصل اسباب باندې نظر پکار دی چې موږ الله ته او هر کار کې موږ خپل رویات وساتو الله به موږ یاد ساتي باقي دا خو دنیا ده چې دنیا کې سړی وي نو موټر به ملي او بنګله به هم جوړوي او کوشش به هم کوي چې زه مال وګټم صدقه به وکړم خیرات زکات به وکړم اوس دا ورځې دي غریبانان او بې کسه بې څوکه داسې خواران پراته دي قسم دی چې سره پیسې کاروي نو اوس پکار دا دی چې موږ دغې خلکو سره خپل ګوند خپله رشته او الحمدلله کوي مسلمانانو کې ډېره ښه جذبه ډېره ښه جذبه الحمدلله دعا به وکړو الله یې ستاسو دا سیسټم کنټرول کړي الله تعالی یې دلته پکې ډېر برکتونه واچوي الله تعالی دې پکې ستاسو د حلالو فراخه روزي نصیب کړي الله دې پکې ستاسو کامیاب الله مو د هر قسم شرونو او آفاتو په عمل کې وساتي رب العالمین دې پکې بندې لارې کولې الله یې د دنیا د تجارت سره او د دنیا د دې کارونو سره ستاسو د آخرت خوشحالي هم نصیب کړي الله مو بشیر کامیاب کوم بیماران دي هغه الله شفا ورکړي او د ډاکټر صاحب کور کې څه مریضان دي هغوی ته هم دعا کوي چې الله ورته شفا ورکړي ستاسو زموږ بچي د الله ورسره کامیاب کړي بچي د هم ذخیره د خدای د ګنهګار او دیندار الله تعالی زموږ د دین